حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي چې بهترینه صدقه دا دی چې ته صدقه وکړې خو په داسې حال کې صدقه وکړې چې ته روغ او جوړ او پیسو نه لګولو منځ ستا نفس هم بخل کوي چې دا پیسې زه ونه لګوم ما سره موجودې پرېږدي نفس او زه بخل کوي چې را پیسې ما لګوه خرڅ کېږي او ختم کېږي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دا صدقې چې دغو سره مال او دولت زیاتېږي او څوک هم چې دغه صدقات زکات وغیره دا نه ادا کوي نو دې سره د دوی مالونو کې بې برکتي رسي او صدقاتو سره په مال او دولت کې برکات هم رسي همدارنګې مصیبتونه او کارونه او آفتونه دا هم د صدقو سره چې دي هغه ستنېږي یعنې واپس کېږي او بل حدیث کې چې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي څلور قسمه ځناور به نشي وژلی یعنې مږی شو او د ګبینو میچې شوه ماله چرګک شو او بل سر دغه څلور قسمه حیوانات دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دوی نه منع فرمایي چې دغه مه قتل کوو دغه مه وژنئ بل حدیث کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو موسی رضی الله عنه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي بهترین مونځ هغه دی د مونځونو چې هغه کې قرات اوږد وي او مونځ اوږد وي اوږده رکعتونه وي دغه بهترین مونځ دی یو بل روایت کې